السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خپل کړی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مینوالو د مونږه کمې زمانې ته پاتې شو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوه د ظلم انتها وشوله یو ظالمې ښځې د اشنا سره په غلط کار باندې ګیره شوه بیا هغه غلط کار نه بعد هغه ښځه او هغه اشنا د غیرت په نوم باندې قتل کړی شول څنګه قتل کړی شول په کومه طریقه قتل کړی شول چا قتل کړل ټول معلومات به په دې ویډیو کې درکوم دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا وخې زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي مینوالو د ظلم انتها شوی راځي ښځه د خپل کور ته ځان ته سړی راغواړي اشنا راغواړي بیا هغه اشنا سره غلط کار کوي او بیا د هغه غلط کار نه بعد د هغه اشنا سره چې کله خپلې کپړې وباسي هغه اشنا خپلې کپړې وباسي د هغه وباسلو نه بعد په دوی باندې سخر او لیور راشي دغه سخر او لیور په دوی باندې پایلینګ وکړي هغه بلبن حالت کې دوی باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړي دوستانو دا ډېر زیات د افسوس مقام وي ډېر زیات د شرم مقام وي چې کله یو ښځې سره یو سړی غلط کار کوي د هغه غلط کار په دوران کې په دوی باندې پایلینګ وشي او دوی ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوي اخر پښتنو کې هغه غیرت کم خلال او پښتانه خو ډېر زیات غیرتمند خلک وو دوستانو خو نن سبا هغه غیرتمند پښتانه نشته دی نن سبا پښتانه د ښځو د وجې خراب شوي دي نن سبا پښتانه د جنکو د وجې خراب شوي دي نن سبا پښتانه غیرت نه دي راغلي دوستانو په غیرت باندې چې کله قتل وشو نو پولیس راغلل دوی ګرفتار کړل پولیس له نو په کار چې دوی ګرفتار کړو پولیس له پکار چې دوی پرېږدي ځکه چې دوی د غیرت په نوم باندې کړی د دوی د کور مسله وه خو پولیسو دوی نیولي دي پولیس وایي چې ډېر ژر به موږ دوی راخلاص کړو دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله خامخا وخې زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي